دې نه مخکې د یوسف علیه السلام په دې واقعه کې دا خبره تېره شوله چې یوسف علیه السلام کوم وروڼه وو د میرنۍ مور نه میرني وروڼه یې وو یعنې د دویمې مور نه او د خپل رور د یوسف علیه السلام بنیامین دی د پلار نه وغوښتلو پلار ته وی چې دې مونږ ځان سره مصر ته بوځو ځکه چې عزیز مصر مونږ ته دا شرط ایښی دی چې کو تاسو خپل میرنی رور بنیامین را نه وستو نو بیا درله غننه درکوم به هر هغه ټوله واقعه مخې ته تېره شوله خو یعقوب علیه السلام دې خبرې ته تیار شو چې خیر دی بنیامین ځان سره بوځئ خو د ده به چې کوم دی خیال ساتئ د ده به حفاظت کوئ بلکې په دې باندې ته قسمونه واغستل چې د ده به تر خپله وسه پورې حفاظت کوئ او چې ستاسو کوم ځای کې وس نه رسي نو بیا تاسو په هغې کې ګنهګار نه یئ خو خپل کوشش به د ده پوره کوشش به دا کوئ چې د ده تاسو حفاظت وکړئ دې درنه څوک قید نه کي ده ته څوک تکلیف ونه رسي او د دې سره سره یې ورته یعقوب علیه السلام د دې د روانېدو په وخت کې دا وصیت وکړو چې تاسو ټول په یو دروازه د ښار مه ور داخلېږئ په جدا جدا دروازو باندې ور داخل شو د یعقوب علیه السلام بچي د یوسف علیه السلام وروڼه دی د خپل پلار په وصیت باندې عمل وکړو د ښار په جدا جدا دروازو باندې داخل شو رالل یوسف علیه السلام ته یعنې مصر ته راورسېدل او بیا ټول د یوسف علیه السلام سره ملو شو او خبره ورته ورمخکې کړله چې دا مونږ ته په دوباره غله راکولو کې شرط ایښی و چې مونږ تاسو به ځان سره خپل میرنی رور راولی بنیامین نو دا بنیامین دی دا مونږ د خپل ځان سره راوست یعقوب علیه السلام د بچو د یوسف علیه السلام وروڼو دا خبره یوسف علیه السلام ته وکړله هغه خوشحاله شو خو هېڅ یې ورته ونه وی چې کله ډېر زیات دار او مدار یې د خپل وروڼو وکړو د ډوډۍ ټیم راغی نو په ډوډۍ کې یوسف علیه السلام ورته وی دوه وروڼه کښېنئ نو دا خو خپل وروڼه نو لس وروڼه چې دوه کښېني نو پنځه پینډې ته جوړې شولې بنیامین یوازې پاتې شو دی په ژړا شو یوسف علیه السلام دې ته وی د دې مشر رور یهودا ته ورته وی داسې به وکړمه چې دا یو په تاسو کې جدا پاتې کېږي د ده ملګري نشته دی دی به د خپل ځان سره زه ډوډۍ ته کښېنوم یوسف علیه السلام هغه د ځان سره ډوډۍ ته کښېنو بیا چې کله د شپې ټیم راغی نو یوسف علیه السلام دی له دوو کسو پسې یو کمره ورکړل وی دوه کسه په یو کمره کې سملی نو په پنځو کمرو کې لس وروڼه چې کوم دی رالل بیا بنیامین یوازې پاتې شو یوسف علیه السلام د خپل وروڼو ته وی دی به زه د خپل ځان سره کمره کې سملو نو دی د خپل ځان سره کمره کې سملو دا میرني وروڼه دا دوه جدا جدا سملاستل یعنې دوه په یو کمره کې پنځو کمرو کې رالل یوسف بنیامین یوازې پاتې شو یوسف علیه السلام وی دی به د خپل ځان سره زه سملوم دی ما دی به سملو دی ډېر زیات خوشحاله شو د بادشاه او د وزیر خزانه عزیز مصر دا خو ډېر رحمدله سړی دی دی جدا جدا سملستل یوسف علیه السلام خپل رور بنیامین د ځان سره سملو د ده نه تپوس کوي د پلار د څه نوم دی دی ورته وي یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام یې خو پېژني ورته وي تاسو څو وروڼه یې وي مونږ 12 وروڼه وو دا دوه د یوې مور نه وو او دا لس د بلې مور نه وو نو زما چې کوم خپل رور دی دا لس دغه چې کوم تا په دوه په کمرو کې سملول دا د یو موره دي او زه یوازې یم زما بل رور و هغه دي بولې و ځنګل ته هلته شرمه خوړل وي د مور نوم دې څه دی دی ورته وی راحیل بنت لیان زما د مور نوم یوسف یا بنیامین وی راحیل بن ریان ورته وی خوښه دی نه ده چې زه ستا رور شمه هغه وی دا خو به ډېره زیاته ښه وي خو کاش چې ته د یعقوب علیه السلام په اولاد کې وي د هغه زوی وي یوسف علیه السلام د دقه ځای کې ټینګ نه شو خبره یې ورته ښکاره کړل وي زه ستا رور یوسف یم او زه دې کوهي ته غورځولی یم او ټول واقعه ورته بیان کړله چې زه د یعقوب علیه السلام زوی یم او ستا خپل سکه رور یم دواړه وروڼه یو بل ته ورلاندې وتل ورغاړه وتل او دواړو ښه وژړل بیا ورته یوسف علیه السلام ورته وی چې ته به دې ته دا راز نه ښکاره کوې بنیامین ورته وي بلکل زه به راز نه ښکاره کوم خو رور یې زه ګورې د دې سره ځمه نه دې زه هغه غاڼې هم ډېر په عذاب کړی وم او ډېر تکلیفونه یې راته په لاره باندې را رسولي دي لہذا زه دې سره نه ځم زه به تا سره پاتې کېږم دلته یوسف علیه السلام ورته وي زه خو تا داسې نه شم پاتې کولی خو
خو زه به یو تدبیر جوړ کړم، یو هیله به جوړه کړم، یو بهانه به جوړه کړم ستا د پاتې کېدو دپاره. زه به داسې وکړم چې د بادشاه پیمانه دا به ستا په دې بار کې کېږدم. او د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا وو چې کوم سړي به غلا وکړه د مالک نه، نو په ده باندې به چې غلا ثابته شوله، نو دا غلاګر دا غلا کوونکي به د مال د هغې مالک بیا غلام کېدو. یوسف علیه السلام دی چې سهار شو ټولو له چې کوم دی بارونه ډک کړل او ښه مېلمستیا ورله وکړله، او د اوښ بارونه یو اوښ سره د بارونو دی ورته حواله کړه، او دی چې کوم دی روان شو 11 اوښانې ورله ډک کړه د غلې 11 بارونه دا روان شو. چې کله روان شو نو چې دا بارونه یې ډکول، نو یوسف علیه السلام راغی او د ده په کجاوه کې د ده په بار کې د بادشاه هغه پیمانه هغه چې کوم دی کېښودله. د بادشاه پیمانه وه، اوبه به یې پرې څښلې، او د دغه په وخت کې دغه د غله به یې پرې ناب کوله. نو هغه پیمانه یوسف علیه السلام راواغسته او د بنیامین په بار کې کېښودل. دی 11 واړه روان شو چې څه ځای پورې لړل. نو دلته د یوسف علیه السلام چې کوم نوکران په غله اچولو باندې مقرر کړي، هغې چغه کړه، وې قافلې والا ودرېږئ، تاسو غلا وکړه زموږ. دی راوګرځېدل او دوی ته په موږ باندې د غلا الزام را لګوئ، تاسو څه شي روک شوي دي. نو دوی ورته ویل چې د بادشاه پیمانه روکه شوې ده چې موږ به غله تړله، او دا پیمانه چې چا را پیدا کړله هغه له موږ یو د اعلان کوونکي و چې دله به زه یو اوښ سره د بارونو د غلې نه ډک دا هغه له ورکوم په انعام کې، او د دې خبرې زه ذمهوار یم چې دا اوښ به ورله زه ورکوم، خو دا پیمانه څوک را پیدا کړي. د یوسف علیه السلام وروڼو یې موږ غله ته ښکارو، موږ فساد کوونکي نه یو، موږ خو نیکان خلک یو، موږ اخلاقیان خلک یو، موږ دینداره خلک یو، د پیغمبر اولاد یو، د پیغمبرانو په نسل کې یو، پلار مې پیغمبر، نیکه مې پیغمبر، ور نیکه مې پیغمبر، موږ غلاګر یو، ته به موږ باندې غلا الزام لګوي، راشه ویې ګورئ. نو د یوسف علیه السلام دا مزدوران چې کوم په دې غله باندې مقرر وو، نو دوی داسې وکړه چې د بنیامین بار یې ونسپړ ړومبې چې کوم دی د دې د مشر نه شروع کړله، یو بار به یې اړو، دې کې نشته وي استغفر الله، یاره معافي راته کوئ، بس د غلطي خو وکړله، ستاسو بار خو بل بار یې کوله وکړو بل یې کوله، اخره کې چې کله بنیامین له راورسېدل که نه، نو دغه بس وي دا نه کوله وو، د 10 کې نشته، دې کې به هم د یوسف علیه السلام وروڼه هغې کې خو غلا نه وه که نه، نو هغوی په دې خبره باندې ټینګ ودرېدل، وي نه د بنیامین دا بار به کولاوی چې خبره مکمل ته ور واضحه شي. هغوی ودې بس نه کولاوو چې غلطي رانه وشوله، ستاسو بارونه مې کولاو کړل، په دې موږ ستاسو نه معافي غواړو چې موږ په تاسو باندې د غلا الزام ولګو، بس دا یو بار دې کې اړو شته دا اوسېده، بس هغوی دا به کولاوی او دوی موږ یې نه کولاو. اخره کې د یوسف علیه السلام دا نوکران چې کوم په غله باندې مقرر وو تلاشي یې اخیستله، دوی مجبوره شو او د بنیامین بار چې څنګه کولاو کو، نو په هغې کې چې کوم دی هغه پیمانه راووتله. د یوسف علیه السلام وروڼو سترګې ښکته کړلې، خفه شو، هسې ته یې دا غلا دې ولې وکړله بنیامین ته، لکه دا خو مېرانۍ وکړه هسې بدې شو، ورته دا غلا دې ولې وکړله، دا خو زمونږ باباګان چې کوم دی وشرمول، مونږ دې وشرموو، داسې کوې، دا دې کوم ځای کې پټه کړې وه. نو دا بنیامین ورته وایي دا ما نه ده پټه کړې، چا پکې ایښي که نه، تاسو ته چې په بارونو کې چا پیسې ایښې وي، نو هغه کس به دا پیمانه هم زما په دې بوجۍ کې ایښي که نه، زما په دې بار کې به یې ایښي. خو د دې نه مخکې د یوسف علیه السلام دې وروڼو ته د اواز کوونکي وویل چې که دا پیمانه چا پټه کړي موږ به ورله یو د اوښ بار ورکړو ډک. نو هغوی ورته ویې کو چېرې دا موږ نه پټه کړې، نو دې ته ړومبې دا تپوس وکړو که دا پیمانه چا پټه کړي دا سړي څه سزا ده. نو د یعقوب علیه السلام د زامنو ورته ویل د هغه سړي زموږ په شریعت کې دا سزا ده چې کوم غلاګر غلا وکړله، نو د کوم مالک نه چې غلا کړې ده په ده باندې دا غلا ثابته شوله، نو دا سړی به د دغې پټ شوي څیز بدلوي، یعنې د دې مالک به دا سړی چې کوم دی غلام کېږي دا غلاګر. دا خبره یې وکړله او دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې ومو. نو بس یوسف علیه السلام باندې غلا ثابته شوله هغه بنیامین باندې، نو بس بنیامین د یوسف علیه السلام ځان سره په دې بانه باندې پاتې کو. اوس دلته کې سوال پیدا کېږي چې یاره پیغمبر ولې داسې کار وکړو، پیغمبرۍ د شان مطابق خدا کار نه دی. نو دې جواب دا دی، الله فرمایي کذلک کدنا لیوسف، دغه رنګې مونږ چل وښودو یوسف علیه السلام ته. نو دا چل ورته الله د وحي په ذریعه باندې ښودلی، بیا څه اشکال پاتې نه شو، ځکه د الله په حکمتونو هغې څوک نه پوهېږي.
حضر علیه السلام او موسی علیه السلام په لاره باندې روان دي نیخ کو دیوالو هغه نیخ او ډوډۍ ولا نه ورکړې کلیواله او د یتیمانانو کښته هغه ماته کړله لار کې ماشوم هغه مړ کو سټه ولا تاو اوس زمي داس د سکه بس دا ماته الله ویلي هغه ار یو کې بیا پورا خپل حکمتونه او هغه بیا هغه تغرست ښکار شو نو دلته کې یوسف علیه السلام دا چل د الله خو درې اعتراض پاتې نشو د یعقوب علیه السلام به هم خپه وکنه یو زوی مخکې شرمه خو خوړو دغه په جدایۍ کې به اوښکې تویولې څلوېښت کاله یې وژړل اوس بل زوی ته هم چې کوم دی قید کړلی شو نو دا تکلیف یې هم یعقوب علیه السلام یعنې یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام له ورکړو نو د دې ټولو سوالونو حل دا دی چې دا ټول چل ورته الله ښودلی و او چې الله ښودلی په الله څوک بیا اعتراض نشي کولی نو بس دغه رنګې بنیامین ځان سره پاتې کړو نور واقع